اللہ کله په انسان ازمائش کوي نو دته داسې یو شی را مخامخ کی ګوري چې دې دا کار کوي او کنه کوي هغه شي کې د الله مخالفت په دې امتحان کوي چې ته د الله خلاف کې کنه کې نو کله انسان د الله د خلاف او د دشمنۍ نه ځانو ساتو کامیاب دی او که په دغه امتحان او ازمایش کې ناکام شنو برباد دی د حدیبیه د سفر په موقع باندې کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه د مدینې نه احرام وتړ قانون دا دی چې سړی عمره لذي او په میقات تیریږي دی به د میقات نه د عمره نیت هم کوي حرام بم تړي سنچی هجری و د ذوالقعدې میاشت وه نو رسول الله مبارک او صحابه او د ذوالقعدې نه د عمره نیت وکړ احرام یې وتړ او عمره کې قانون دا دی چې دی به ښکار نه کوي د اوچې دریابي ښکار کولی شي خو د اوچې ښکار بالکل بند دی نشي کولی چې نیت یې وکړ احرام یې وتړ د اوچې ښکار دی بالکل نشي کولی دا قانون دی بند که دله مرغۍ مخې له راله که دله اوسۍ مخې له راله که دله یو صحرایی بل شی مخې له راغی د هغې ښکار او د هغې خوراک جایز و دی به هغې له ګوتې نه وړي نو چې دی را روان شو نو الله پې اوس ازمایش وکړ ښکار به راته د اوچې ښکار او دی سره به د خپو کې اورېده راوړېده هغه صحرا وه بیابانونه دي او دشتې دي د مدینې نه چې راځي مکې ته هغه ښکار به د دې لاسو خپو کې اورېده راوړېده نیزو له به یې مخې له راغې خلک خو ښکار په نیزه کوي د نیزې د څوکې له به راغې الله ازمایش کو چې ګورو د ښکار د ګوتې وړې او که نه وړي دلته خو زه نه یم الله خو مخامخ مونږ ته نه ښکاري دلته کې خو داسې طریقې سره چې دې ما ته ګوري خو ما نه اگر چې رب العالمین د هر څه نه هر وخت کې خبردار دی ګوري رب العالمین چې زه ګورم تا چې تا ته زه نه ښکارم ته ما نه پټ دې هېڅوک نشته دا ښکار راخلې که نه راخلې یا ایها الذین آمنوا اے ایمان خاوندانو لیبلونکم الله بشیء من الصید الله پتا سو ازمائش کوي علماء لیکي بشیء من الصید دو قسمه دی یو د اوچې دی یو د لمدې دی د دریاب دلته کې بشیء من الصید نه د اوچې مراد دی د اوچې ښکار تنالوه ایدیکم ورماحکم ستاسو لاس او ستاسو نیزې له خوا راغی اوس چې داسې ښکار راشي نو بنده وي لاشه مړه رونیسا او شیطان لکه هیلیم جوړای چې مړه دا خو ښکار نه دی ښکار خو دې ته وایي چې ورپسې منډې وی اوس که زمونږ خلکو دا هیلې به جوړولې مړه ښکار خو دې ته وایي چې منډې ورپسې وی مړه ښکار خو هغې ته وایي چې جال ورپسې ځغلی مړه ښکار خو هغې ته وایي چې پچی ورته کېږدی او پکې راونیسې مړه ښکار خو هغې ته وایي چې په غشي ولې په لیندور پسې اس ورپسې وځغلی سپي ورپسې د ښکار وځغلی دا به مونږ هیلې جوړولې دا خو زما لاس ته دی راغلی دا خو زما د نیزې دې څوکې له راغلی دی ګوره اوس هلته شیطان لګیا دی وسوسه اچوي دلته رب العالمین وایي چې د اوچې ښکار به بالکل نه کوې هیلې به نه جوړی بانې به نه جوړی نه به کوې تنالوه ایدیکم ورماحکم ستا لاس او ستا نیزې له ښکار راغی لیبلوکم الله وایي دا مې څه له وکړل ښکار خو د انسان نه تښتي دا مې څه له وکړل لیبلوکم من یخافه بالغیب زه ګورم چې ما نه څوک یېرېږي ما نینی ما په سترګو نینی زما आवाज نه اوري ګورم چې څوک ما نه بیا یېرېږي د بچا په زړه کې زما یاره پرته ده د ازمایش او د امتحان کې څوک کامیابیږي او څوک ناکام کېږي که چا راواغېسته ښکار هیله باندې جوړه کړه الله فرمایي فمن اعتدی بعد ذلک فله عذاب علیم که چا دا راواغېسته ښکار دردناک عذاب به ورکوم لیکن صحابه د چا غېږ کې لوی شوي د رسول الله مبارک په غېږ کې هغوی سوال نه پیدا کېږي ښکار غوښه خوږه ده مونږ وږي یو ښکار غوښه ترسکون هم ده مزېدار هم ده مونږ وږي یو مونږ سره روټۍ نشته ستوان خورو ستوان به یې خوړل ته خو تیار ښکار دی هیلې باندې نه کوو نه ګوتې موله نوړو کامیاب شو بل طرف ته بل مثال در کوم د داود علیه السلام قوم دی قرآن شریف د هغې ذکر هم کوي د داود علیه السلام قوم په ایله کې اوسېده ایله د مدین او د کوهي تور په منځ کې ده
تور پورې خو زه تلم مخکې نه یو تللی د کوه تور او د مدین موسی علیه السلام چې مدین نه راته کوه تور ته راغلی دی د کوه تور او د مدین په منځ کې د بحر قلزم په غاړه ایلخا داود علیه السلام قوم دقل ته اوسېدو په هغې باندې د خالی پرس ښکار بندو نه به کوې دا به ستاسو عبادت ته اوزګارئ لکه مونږ خلکو باندې چې د جمعې ورځ د عبادت لپاره د مخصوص عبادت دی اگر چې په مونږ باندې د جمعې په ورځ تجارت او ښکار بند نه دی یار یو ټیم کې بند شي اذان چې وشو بند تجارت بند اذان چې وشو بخور چاری به دې په اوږه کې بند اذان چې وشو زمینداری بند مزدوری بند ختم او چې کله منځ وشو نو بیا الله وی فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله زه بیا چې سم خوښي کوي ځان له تجارت کوي او ځان له مزدوري کوي او کرے ځل کټه مونږ باندې لږ وخت کې ارس بندي د جمعې پر ورځ هغې باندې د خالی ورځ داسې ولکه مونږ له جمعه او په هغې یو شی بند د خالی پر ورځ چې ښکار دی عبادت به کوئ اوس رب العالمین په هغې امتحان وکړو دلته د رسول الله مبارک په امت هم امتحان وکړو په هغې هم امتحان وکړو قرآن شریف کې الله فرمایي واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر تپوس وکړه د دې یهودیانو نه د رسول الله مبارک زمانه کې چې کم یهودیان دي تپوس وکړه هغه کلي د هغې کلي خلک چې د دریاب په غاړه بحر قلزم په غاړه باندې اوسېدل اذ یعدون فی السبت خالی پر ورځ هغوی ظلم وکړه هغې به څه چل کو استأتیهم حیطانهم یوم سبتهم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیهم کذلک نبلوهم بما كانوا یفسقون خالی پر ورځ به الله په هغې امتحان کو کبان به ډېر زیات شو دې غاړو له راتلل او ټوپونه به روان لکه نورو ورځو باندې نه او نن خو کبان ډېر زیات دي اوس د رسول الله مبارک صحابو حیلې باندې ونه کړې هغې به نه 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 ښکار خو زما نیزې له راغې زما لاس ته راغې نه نه الله بند کړی دی چې حرام کې به څوک ښکار نه کوي نه کوم هغوی څه چل وکړو هغې به د خالي پر ورځ ورته کونډې ور واچول کبان خو به ډېر پکې به ونښتل د اتوار په ورځ باندې به یې راوښکل همون خو د خالي پر ورځ ښکار نه دی کړی مونږ خو د اتوار په ورځ راوایسته خالي پر ورځ بیا جالونه ور وغورځول کبان خو به ډېر زیات و پکې به ګیر شو اتوار پر ورځ به هغه جال راوایسته خالي پر ورځ به ورته جال پټۍ وتړله مونږ خلک جال پټۍ تړو اتوار پر ورځ به یې راښکله غونډ به یې کړل خالي پر ورځ یې ورته ډنډونه جوړ کړي کبان به ډېر او ډنډونو ته به کبان رالل بند به یې ورته وتړو چې اتوار ورځ به شوه نو کبان به یې ترې راوایستل هلکه خطا سو ظالم بچو ښکار وکړه الله خو خالي پر ورځ در باندې ښکار بند کړی دی نه نه چې مونږ خو خالي پر ورځ نه دی کړی مونږ څه په ورځ باندې کړی دی اتوار پر ورځ لیکن جالونه او کونډې او جال پټې او ورقونو کبان راتلل دا به په کومه ورځ باندې کېدل د خالي پر ورځ الله هغه ازمایش کې صحابه کامیاب کړل دی ناکام شو دی به کبان رستل او بازار کې به زبردسته خرڅول او بلا پیسې به ګټلې ځکه کبان به ډېر زیات و غټ غټ کبان به الله وی دی تجاوز وکړه زما د حکم نه زما د حکم نه وتونکي خلکو نو الله هغې خلکو سره څه چل وکړه قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا يفسقون فلما قرآن شریف کې عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئین درې ډلې شو قوم یو ډلې به وي چې مونږ خو ښکار د خالي پر ورځ نه کوو مونږ خو ښکار د اتوار پر ورځ کوو بلې ډلې به وي چې نه لکه مه کوئ ګناه ده ناروا دي حرام دي خدای ته وګورئ مه کوئ که تیر او باسې د اتوار پر ورځ خو جال خو د خالي پر ورځ وغورځاو که تیر او باسې د اتوار پر ورځ کونډه خو د خالي پر ورځ واچوله که ته اتوار پر ورځ باندې راوباسې جال پټۍ خو د خالي پر ورځ وتړله بند خو د خالي پر ورځ کولو که مه کوئ هیلې باندې مه کوئ خدای ته وګورئ مقصد همغه دی که نه یا د خالي راوښکل یا د اتوار راوښکل هغې به وي یو درېیمه ډله وه هغوی په زړه کې خفه و چې دا ښکاریان ظالمان د خدای د حکم خلاف ورزي ولې کوي نو د نورو ته به وی چې دا چا منع کوله وی مې منع کوئ پرې چې خدای هلاک کړي مې منع کوئ پرې چې خدای پاک هلاک کړي دی ولې د خدای د حکم خلاف ورزي کوي هغې به وایي نه مونږ منع کوو ځکه مونږ هم وایو چې خدای هلاک کړي نو ښه ده ځکه د خدای د حکم خلاف ورزي کوي مونږ ځکه منع کوو چې معذرتا قیامت پر ورځ به الله مونږ نه تپوس کوي چې مونږ وایو چې الله مونږ خپله فرض ادا کړي الله ورسره څه چل وکړ هغې خلکو سره دې سره د دې د صلح حدیبیه خدای ورکړه صحابه وله د الله حکم یې ومنه
ازمائش کې کامیاب شو او هغه صلح حدیبیه د مسلمان د فار فتح عظیم شه مکه خدای فتح کړو مسلمان د 1400 نه خدای پاک 1,40,000 ته د پیغمبر مبارک د سترګو مخ کې ورسول مسلمان زیات شو د دې حدیبیه د صلح د برکت انا فتحنا لك فتحا مبینا هغه نه کوم د احکام باندې حرام کې لاس لرازی نیزو لرازی خپو لرازی بالکل نکو چې الله خپه نشي الله وسره سوکل مکه فتح حجۃ الوداع د پیغمبر مبارک اله د دنیا نه تللی دی چې خپل امت د 1,00,000 نه زیات په خپل مبارک سترګو لیدلې دی الله زیات کړل هغه سره الله سره چلو کو رب العالمین وسره دا چلو کو چې چا د احکار کو کونو قردتن خاسئین خدای دې بيزوګان جوړ کړ دروازه ماسختن مازیګر به قوطه غسي ګرځیدل کبان به خرصول تاجران دې سره په جمعهتونو کې مولیدل دې سره به خپل منځونه هم کول خپل کلمې هم سره وي خپل ذکر اسکار هم سره کول ارسه کول د داوود علیه السلام خوا کې مکوي د خدای خاطر وکې نه نجی مو خالی پر اسکار نه کوم په اتوار پر اسکو د شپې کوټ کورونو ته نه وتل ماسختن دروازه بند کې سار رو نه وتل الکه دا دروازې خو دوی خو بیګا مون سره د دروازې بند دي دا ولی بند دي چې دننه دروازې ورپسې ماته کړې وې قتل ټول بيزوګان او شادوګان دي هغه سالون بيزوګان او شادوګان جوړ شوی دي چې کم ماشومان ور سره اغینه مو سره خدای جوړ کړ چې کم خدای ور سره اغینه خدای پاک جوړ کړ چې کم بډاګانو د اغینه خدای پاک بيزوګان او شادوګان جوړ کړ او چې دی ورننه و دسترګو نو وخت روانه وي مفسرین لیکلي دي عقلونه د انسانانو شکل مخ ټول د بیزو لاس د بیز په د بیز وجود د بیز و چې وربل د نور خلق چا چې منع کولا او چاوي چې پریګی دي چې دا خدای هلاک کی ولې دا ظالمان د خدای د حکم خلاف ورده کې هغه دواړه ډلې خدای بچ کړلې چې دی بوالل نو ادي تبرال جامو ته ورانې دي چې جامې به ولا کول کړي بوې بکړي او سترګو نو وخت روانې یو کس په پیجند دا یو کس په پیجند لیکن شکلونه ټول د بيزوګانو دي او درې ورځې کې دن خدای پاک ټول مړکل مرداري ازمایش چې کله راشي الله تا ګوري چې لټینګه کنه ټینګه ازمایش چې کله راغی الله تا ګوري چې ته د سترګ ټینګه کنه ټینګه ازمایش چې کله راغی تا الله ګوري چې دا جبه ټینګه کنه ټینګه ازمایش چې کله راغی الله تا ګوري چې ما خو در باندې ازمایش کو زمانه کنه منه لکه دمارونو نن زمانه کې چې موبایل ستاده لپاره کوم ازمایش ده نو ازمایش ده مال او دولت چې کوم نن ازمایش ده بچی چې نن کوم ازمایش ده موټر چې تا لپاره نن کوم ازمایش ده او کارخانه او دولت او د دنیا چهل پهل چې تا لپاره نن کوم ازمایش ده الله ګوري چې تاسو کې موبایل تالاش کې واغښت ګورم چې په دې تماس ختن تا کولو کو د مولانا صاحب تقریر اوري کدا ته پخپل یو سړی دی ډاکټر دی هغه پخپل کار کې استعمالي یو سړی دی انجینیر دی هغه پخپل کار کې استعمالي یو سړی دی تاجر دی هغه پخپل کار کې استعمالي یو عام انسان دی یاره زه په مولانا سے بیان اورم زه پاغه کې استعمالو او کنه بٹن دی والا بل خاطر فلم په وکړه بٹن دی والا او بل خاطر په بربند جنې وکړه بربند دی بٹن دی والا او بل خاطر په ډراما وکړه بٹن دی والا او بل خاطر په بربند تصویرونه وکړل ګوریوس لا یبلونکم الله پتا آزمائش کوي په صحابه پخکار آزمائش وکړه د داوود علیه السلام په قوم د خالی پر پخکار آزمائش وکړه دا تعالی ښکار دی ښکار پرې ګوري چې تا په ښکار کم کړي په ښکار نه کم دا خدای مقابله هم نشي کولای قسم په خدای کې وکړي کله چې د مولا مقابله وکړي خدای نشي کولای د تبلیغ والا مقابله وکي خدای نشي کوي د ګيري والا مقابله وکي هو الله کده خدای وکي د پلار وکي پلار وې مکه کومه زستاره باندې سو جذباتو کې براشي کبر وکي بدمعشي وکي قسم په خدای کده خدای وکي نه پورې د الله د ډینګي ماشي علاج تر نه پورې پیدا نکړي شو ډاکټر چې دا وایرس په څه ختم شي د جراثیم په څه ختم شي کدا سے انجیکشن ہوا ما کدا تا اوم چی اس تکلیف دتا ونه رسي نه رضی ریپونه ورته جواب پیراسټیمول ورکاو چې تبه ختم شي ورو بدا شي ختميږي مړتا سره د خدای د یو ماشي علاج نشتا د د خدای د سپېړې سره علاج وکړي د الله د زلزلې به ته علاج وکړي
یو جړک در باندې راشي قسم په خدای کده بلډینګ هم راټینګ کې سیلاب در باندې تارا واست الله پاک په غاړو کې در باندې رب العالمین زلزلې راوسته پولونه غټ غټ یو غټ غټ پولونه د خدای سیلاب ته پول ټیک شو د سواد پول دی وګوره د دلدار غړې پول دی وګوره د ابازو پول دی وګوره کوم ورته ټیک شو هغه لنټري سیخونه چې هغه په کرینونو باندې خېجولې دي او چې الله سیلاب راغلو ز چکدرې ته تند چکدرې د پول هغه تختې آل ته پرته لنټري تختې داسې باندې کو الله سره نشو کولی مقابله خدای ته مخکې دی نشو الله یو سپېړه چې راکیس پني زمکه کې د 20 کیلومتر او 10 کیلومتر او 21 کیلومتر لاندې په زمکه کې دومره جوور دی کې یو ډک ورکی یو دوه تختې جنگي دلدل راشي دریاب په مخاوالي رب العالمین الله په موت آزمائش کې چې ته د آزمائش کې کوم ځای ته رسېږي مونږ خوشاله یو لکه د داوود علیه السلام قوم خوشاله او کبان خرڅېږي او پیسې ګټي او چې چا به خالی پرسکار نه کور پورې خاندل مړه پیسې مونږ وګټل تاسو څه لګیا یې مونږ دولت وګټل مونږ دونه پیسې کبان راوستل مونږ خالی نه راو باسو مونږ اتوار پر ورځ باندې کبان راو باسو الکه خبيثه راو باسه اتوار خو جال دې څه پر ورځ باندې واچو خالی پر ورځ هیله جوړای ځان نن سبا هم د حرام خورې د پاره خلک قسم قسم هیله جوړای په زور ته چې دا شی حرام دي شل هیله به جوړي کله هم دا ګناه ده شل هیله به جوړي شل باندې به جوړي کی چپ پدې کی چې خدای دې سره وسکه کله هم مکه بچوله دا حرام خوري شل هیله به جوړي کی ما به پړکی ما به چپ کی چې خدای دې له جواب ورکم د قصې باغی مې مونږ خالی پرسکار نه کوي توار پرسکو او خندل با دې سپینګیرو تا ګورا دې پاک دامنو تا ګورا مونږ دې پیسې نه ګټلا دې اتوار او ګل پر زګیاري کونډې نس یو کبه ونه نیو مونږ څومره کمان خرڅ کړ منډه ډکه مخر څه کړې څومره پیسې وګټل لیکن څوره دې پس باغی ور پورې خندل بيزوګان ته خدای جوړ کړ شکلونه بدل شو مسخ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چې کله مصر ته او صحابه سره دي او مصر فتح شوه دي سیب او مصر خو د زمانه قدیمی لوی خار دی سړی وای چې کله به وینم دا خود هغه خار دی چې فرعون موسی علیہ السلام یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دا لوی خار درې نیل دا به کله وینم چې کله روان دی حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ گورنر عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اغي ورته وای او دا غیر په مصر کې چې کوم خزه وي او کوم کافرانو اغي جال جوړ کړ دا الله را طرف نازمایش ته او دا اغي جال دی جاله وتاړو څنګه جاله وتاړو جنہ کې راو استره مې څخه ما په خپل وړي دل خشته خلک ډېر خوبصورت او ډېر مزیدار او خشته خلک دي حسن په دغه خلکو کې دي لکه امام شافعي رحمت الله علیه وایي کنه و چې مصر کې د خزه نه کړي تاړو خزه نه کړي چې مصر خزه نه کړي خزه نه کړي هغه جنکه وته په بازارونو کې کېنو هغه پویکله مخ کې نه ټرین کړي سرونه به سرتور کې مټه به ښکارا کې مخونه به سرتور کې او ځان سره سامان کېره د خرڅولو والا دا مسلمانان برازي دا په ګن کې مبتلا کې هر د مصر ورغه او د خزو ته جنکو ته او غیر چا پیر ناصری په بازارونو کې و شابه یو د قران شریف د یو آیات تلاوت کې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم الله قران اعلان کې مسلمانانو ته اعلان وکړه چې د خپل نظر او د خپل اندام حفاظت نظر دخکته قرآن وی فورا نظر خکته که مسلمانان خو صحابه دی او تابعین دی نظر خکته که والله که یو کس پا قافله که یوی خد تا مخامخ نظرم کردی دلسین سڑی دلسین خلق یو طرف ته نظر نده کرد نیخ پی تیر شو او اتلتے احا دا دا چا غیق کلوی شوی دی دا د چا د سترګړوان نه لوي شوی دي د دې تربيت کمه مبارک خلی د رسول الله مبارک کړي هر ځای کې صحابه الحمدلله پازمائش کې کامیاب راغلي مصر مکمل فتح شام مکمل فتح
د مصر نه ګردونوال علاقې مکمل فتح او هغه عیسایان او یهودیان چې مسلمانان په خپلو دامونو کې انخلول په دغه ازمایش کې چې الله مسلمانان کامیاب کړل دړادړ راځي او ایمان وروړي او خدای پاک مسلماني ورکړي. موږ نن لوی ازمایش کې د مارونو پراته یو، نن پیسه لوی ازمایش دولت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی د پتا سو پدې نه یریګم ان تشرکو چې شرک وکړي، ما خاف علیکم ان تشرکو پدې نه یریګم چې تاسو به شرک وکړي، لیکن پسې یریګم پدې یریګم چې الله به تاسو له دنیا درکړي، الله به دنیا درکړي، مال بدل درکړي، او چې مال او دنیا دله خدای پاک درکړي فتنافسوا فیها کما تنافسوا، داسې به یو بل سره پکې سیالي به وکړي. سیالي زما ګاډی دی چې د هغه بل نښه وي، بل وي چې زما موټر د هغه نښه موټر وي، زما بنګله د هغه نښه بنګله وي، او وایي زما بنګله د بل نښه بنګله وي، زما کارخانه د هغه نښه وي، بل وي زما کارخانه د ده نښه وي. کما تنافسوها لکه بني اسرائیلو چې څه یو بل سره په مالونو کې سیالي کړې وه، هلاک به مو کړي، فاهلککم تهلککم کما اهلککم، برباد به مو کړي لکه څنګه چې بني اسرائیل برباد کړل، قارون چې څنګه برباد کړ، تباه به مو نن هغه شی د مارونو راغلی، مال، دولت، کارخانې، موټر، جیب، جیدادونه، نوکران، تجارتونه انخطي دي دا خلک په دې پسې سار نه تر ماسخوتنه پورې انخطي دي. قسم په خدای نه حلال پېژني نه حرام پېژني، په دې سوچ کې نه دي چې دا حلال ګټم او که دا زه حرام ګټم، په دې فکر کې نه دي چې دا خو زه ګټه کوم کله به مې رب العالمین رانیسي. او الله څه وایي؟ الله وی زه معلومات کوم من یخافه بالغیب، چې مانا څوک یریږي، مانا یاره څوک کوي؟ یاره عبدالله ابن عمر یو شپونکی کوي. کم شپونکی؟ حضرت عبدالله ابن عمر روان دی د مدینې نه بعد، یو شپونکی ګړی چیلې سره دی په ازمایش کوي په هغه شپونکي باندې، بچې یو ګډ یا چیلې خرڅ کرا باندې کنه چې دلته حلال کو او روی ته کو تبه مغوخه خوري، موږ مغوخه وکړو. بابا جی دا خو زمان نه دي، زه خو غلام یم، زه خو نوکر یم، دا خو مدینه کې فلان کې سړی دی، دا غدي دی په ازمایش کې امتحان کوي. مې بچي څه پته لګي بس یو کا خبره درته کوم، یو ګړه لاګ پر موږ خرڅ کا، موږ بدل حلال سنمن مته وباسو او تکی به کو تبه مغوخه خوري، موږ مغرو پیسې به هم جیب کې واچي. بابا جی دا خو زمان نه دی کنه، مالک دی، مالک به تپوس کې چې زما ګډ څه شو، وی بچې چل د تخیم کنه، ګور ازمایش کوي. چل دا دی چې بیګاله د شپې د ګډان چیلی رمک بوزي مالک لا، او مالک کو چې یو ګډ کم دی به شرم خوړلې دی، مالک دلته کم دی نه څه خبرېږي، شرم خوړلې دی. اشپون کې وتا چې دا خبر وکړه نو شیک للا او اسمان ته ګوتونه ولا، وی مالک خو نشته، خو فإن الله رب مې څه شو، رب پښته کړ، مالک خو مې نه، خو دا مالک رب خو ما یې نه کړ، الله مې نه. دغه من یخافه بالغیب دیتا وایي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت پر ورځ اوه کسان به الله د عرش د سوري لاندې وي، هغه ورځ چې خلک به په نور کې تلقیږي، نور به دومره نږدې شي کل میل. نو زموږ علما لیکي وي پته نشته چې څونه کم میل مراد، میل دوه قسمه دی، یو دا سړکونه والا میل دی، یو په عربی کې د سترګو سلی ته میل وایي، یو میل به رانږدې شي نو دا د سړک والا میل دی، او که د سترګو د سلی عمره به رانږدې شي دومره نږدې، نو که دا بل میل هم دی نو نور څومره لرې دی او څومره تاوی دی چې رانږدې شي څومره تاو وي. په دغه تاو کې به دا اوه قسمه خلک د قیامت پر ورځ د رب العالمین د عرش د سوري لاندې وي. یو په هغې کې دا چې ذکر الله خالیا ففادت عینا، الله ورته رایاد شو، خالیا هېڅوک نشته، دی په بړستن کې دننه دی او موبایل ورسره دی، دی په کوټه کې دی هېڅوک نشته او موبایل ورسره دی، او په موبایل ګند راغی او دته فورا رب العالمین را یاد شي چې که بل څوک نشته خو الله مې ویني. هسې یو خبره کوو خپل منځ کې سره، پښتو خبرې دي چې یو سړی په یو ګناه کې مبتلی او دی د دروازې کش واوري، دی فورا ویریږي کو نه یریږي، څوک جوړ راغلی او چې دروازې ټک واوري زر زر پټ ځان پټای کوشش د پټولو کوي، څوک راغلی جوړ خبر شو را باندې
نو په کش نه یریږي د ټک نه یریږي او کوم رب چې درته ګوري د ګناه په وخت کې هغه نه یریږي ولې دا کش او ټک والا چې در باندې راشي دا د اوس سزا درکوي اوس سزا درکوي دا څه کوي هغه چې کم په سر د پاسه دی د الله هغه کیمره سوره ده والله دی ویني نو هغه به دله سزا درکوي خو څه موده پس فایده نه لري دا ما ته ښکاري اما ته نه ښکاري فرق دقه دی رجل ذکر الله الله ځان ته رایاد کې خالیا د یوازې هېڅ په سره نشته ففاضت عینا چې الله را مخکې کې سترګو نه اوښکې وبی دی ګناه کې پروت دی او ناګانه رب العالمین راغی د سترګو نه اوښکې وبی دی چې وبی دی الله څه وایي چې غل غلا کوي د دکاندار نو دکاندار پې راشي نو ته کوته کو نشي دی معافي غواړم وای نه نستا داسې داسې کړي دا خو کده نه وی راغلی او ډبۍ او لاس کې کړای مولا واچي پولیس ته مور کړي چې وی معافي بیا به نه کوم پرې دی نه او چې الته ګناه کوي د خدای دشمنی کوي او سترګې کې اوښ کې رااله الله یې مخه پکېږه معاف دا ذات بیا مونږ خپه کوو ازمایش کې گیر یو مونږه دغه ذات سره دا بیا مونږ خپه کوو حضرت عبدالله ابن عمر هغه بچی الګ ته بچی کامیاب او لال مدینه منوره ته هغه مالک له ورغه وی راستا ګډ چیلې سره دې پلان کې ځکه جوشپون کې سره له خرڅه خونه وی ولې نه خرڅوم که څوک دا خوخه نه راکای وی در کوم دومره ګډې دې په دې دومره پیسو خرڅوم او شو ما زمان شو او غلام دم خرڅه اخر باندې خرڅ کا دا ګډې په مال څوک سره امین در باندې خرڅ کا عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ پیسې واغسته مالک له ورکه ګډم زما شو غلام هم زما شو ما سلطان چې غلام مالک لګړې چیرې راوسته الکوي ته ما خرڅ کړي وی بچا وی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په ځوی په عبدالله ابن عمر او دا ګډې چیلې مې پاګه خرڅ کړې دي زالته بوزا دلاړ عبدالله ابن عمر دروازه والا چې هغه ولرو ته ما بابا و دګړ خرڅه کنه وته دا تازه غشتې مې یو دا ګډه چیلې تا غشتې دی وی ما تم د شپې ځای خایا چې کم ځای شپه او کم او د ګډو چیلو ځای مو خاجه دا کم ځای کې وتاړم عبدالله ابن عمر وته وی بچې ما ځان لنه غشتې ما هغه ذات لا غشتې چې د کم ذات یې راستاړه کې پرته چې کم ذات نه ته پشي شاعرې دی هغه ذات لا ما غشتې هغه ذات لا ته ما ته وی فإن الله مالک منشت خو الله بس کم ځای دی ول الله ما نه ازمایش کې کامیاب شې بچې ما اغلا غشته ز خدای په نوم آزاد او دا ګډ چیلې مې ځان نه دی غشته بچې دا مې امتالا غشته دي اوس کده په دا ازمایش کې صرف د یو ګډ قیمت ته سترګې خړې کړې وي ګناه به هم شوی و او مالک بو واقع دا بوله مو چې څنګه شرم خوړه لیکن ال تکي ازمایش کې کامیاب شو آزادم شو او یو کندک رما ګډ چیلې مرته ملو شو مې رېګه الله غیرتی بادشاہ فکر مکوئ په حرام په فریټه مو راچوي لک حلال وګټه الله غیرتی بادشاہ دی برکت په کې درته واچي او په دا ډېرو حرامو کې به برکت ني خپه به امجن به پریشان وي او کبر مکو د مال د وجنه د خلک کبر کې پریوزي لک مال او لک دولت ولا راشي کنه قسم په خدای بیا دا قریبانان او دا ګيري والا او دا پټکی والا ټوپه والا خو تاړو گازر نه ښکاري نه داسې مکو کم از کم یو سړی دل راغی ته سرکاري افسر ته ډاکټر ته انجینیر ته کارخانه‌دار ته لوی تاجر ته لوی مالدار او تعالی یو غریب راغی پاسه ولا کرسي کټنا پاسه د پدې مخ ګیره د قدر یو کسب د فرسونت پټکي په سر کړه دې لګی ځاتو کجی یو ګلاس وبو ستور تاو کا الله به خوشاله شي نانا جی اس پروا نشتا دیوال ته غاړه کې ناشتي او قبل داسې سړی لاګي چې پتون متلونه چولې او ټایم یې چولې دا او لګ مالدار دی هغه له پاسه شروع په مرته کیږي کنه کاوی ولا راوړل دا کوم څه ته مون سوچلا دا ازمایښونه دي قسم په خدای د مال او دولت د امتحان دی او زه به د یو مثال درکم یو سړی وخه راوړي بچولې ام کټوي کې پخای بچولې مور کوي او هغه داسې کمزورې غوندې غوخي خوروا پکې کیو پکې
د ټماټر 2-3 واچي او غریب یو پاو غوښه راوړي او 10-12 ټبرې یو ښځې ته وایي خوروا پکې وکړه، اوس به مو شي او سبا به مو شي، او چې به څه خوروا موروا پاتې شي نو بل ورځ پکې ټیپر هم واچو، هغه غوښه غریبانان 2-3 ورځو ته ورسوي. لیکن هغه بچي ډېر په مینه وخوري، په محبت یې وخوري. بچي ورته راغونډ شي او خو په محبت یې وخوري او د چورو پې کوي بسم الله، او چې نوړی اوچتوي الحمدلله شکر دی خدا، ځکه به میاشت پسم غوښه مې لو شو خو مې خوړه که نه، خوروا خو مې چوکه کړه که او لیدلې مې دي قسم په خدای، پوټې به راوالي پلار مخې ته به کېږدي ها بابا دا وخوره، هغه دواړی پوټې به راوالي مور مخې ته به کېږدي هم بېبې دا پوټې وخوره. چې د مونږ د دې غریبانانو سره میلمانه یو نو مونږ له به راوالي غریبانانې دا وخوره استاد دا وخوره، خوشحاله یې ورته هغې ډوډۍ سر څه چل وشي خېټې ته لاړ شي، هغې باندې وجود کې غوښه پیدا شي وینه پیدا شي، هغه دې په منځ کې صرف کړي منځو کې روژه ونیسي. او ډېر پکې داسې چې هغه خوروا کې یو قطره پاتې کې ها جومات ته طالبانو له یو سا، او ډېر پکې داسې هلکه ګاونډیانو له یو ګوټې یو سا، هغه 1 کیلو باندې ډېر خلک وپالي خوشحاله یې ورته. لیکن بل خوا بل مثال به درله درکړم، بل دا وکړي غوښه راوړي ښه مزېداره اعلی او په غوښه په غوړو کې وترسئ، واړه واړه بوټی ته جوړې کړي او اوږم پې واچئ او ښه مزېداره خوشبویه کړي او په پنجره کې مګې ته کېږدي، مګه په سوړه کې دننه د خوشبو پې ولګېدله بار راووته، بله مګه ده بله ده بله سوړو نه ورپسې راووتې او چې خوشبویه پسې پنجرې ته لاړې دننه ورننوته څومره په شوق یې خوري، په خوند لګیا ده هغه خوري، او یو بل ته به شپېلې م وایي چې غوښه موندلې ده او ترسکونه غوښه ده، یو هم راځي بل هم راځي بل هم راځي جګړې هم پې کوي او خوراک هم کوي. هغه وختینی غوښه نعمتو دا غوښه څه شی دی؟ دا زحمت دی. نعمتو دا غوښه څه شی دی؟ ماشومان د کور زنانه بنده په کټ کې ملاستي غلې غوندې ورته وګوري که غیر پنجرې ته غدوه نه ننوتې بیا ورته غلې غوندې وګوري هلکه درېیم هم ورله بله چپ 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 کش کش مکو 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 بله هم ور روانه چې څلورم هم وردننه شوه بله هم وردننه شوه، خو چې پنجره ده مګو ډکه شي بس مګه پنجره غونډه راوالي او چوکا ماشومانو سره یې اوس به د سره ګورو اوس به څه کوې اوس دا غوښه څه شی دی؟ مګې ته خو نعمت و، مګې ته خو خوشبویه وه، هغه ورته ګډېدلې هم ده، هغې ورته چورلکونه او ناچونه هم کړي دي، لیکن د کور مالک دا غوښه دی مګې ته د نعمت په بنیاد نه ده ورکړی، هغې ته خو نعمت ښکاره شو د نیوکې په بنیاد ورکړې ده. دقسې زما وروڼو ګورئ دا حرام مالونه دي، دا ګندونه دي، دا خلک ورته خوشحاله دی چې دا خو نعمت دی او دا خو صیب سره کړې ده او دا خو جی بهترین شی دی او دا خو زبردسته خوشبویه ده او دادي 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 او فرشتې هغه دی نه ګوري چپ 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 پرېږده چې وخوري لږ غوندې لږ غوندې یو پوټې خېټه به برابر کړي، پرېږده شونډې منډې په دې برېتو باندې راکاږي، پرېږده چې ورپسې دا چارونه مچارونه هم دا حرام وخوري او دا ګندونه دا کبر او دا پردي مالونه دي او دا غریبانان یې پې خفه کړي دي، پرېږده چې وخوري بیا ورته ډنډې ونیسي، داسې ډنډې ورته ونیسي چې ارمان که په قبر کې د دې ظالمانو دا چغې دې بچو اورېدې نو یو چغې اورېدې نو ښه به وکړه ځان هم یادوم موږ به ټول سم وبیا خو نه ورونو اعلان وشي خدای مو بخا رونو ګورې پخوا به 100 کاله ته رسېدو 100 نه به وړېدو 90 ته به رسېدو 80 ته به رسېدل 70 ته به رسېدل اوس قصه ختم، اوس 40 او 45 او 50 او 60 ټینشن مې واخیسته کور جوړ کوه ته ورننه نه ډاس چې لاړ سړی مړ شو، اعلان وشي خدای مو بخا پلان کې مړ دی او 2 بجې جنازه ده ټول راځي اوهو پرون خو ډیوټی کې و جي بېګا هارټ اټیک. د ازمایش مال بچي دولت مه کوئ، د ازمایشونه د ټولو نه مخکې ځان ته ویم ګورې ښه نصیحت لاول ځان ته کوم بیا تاسو ته کوم، الله دې ما تاسو ټولو له عمل راکړي د ازمایشونه، په دې ازمایش کې کامیاب شوې په دې ازمایش کې نو قسم په خدای دنیا هم شته خیر خدای دې وګټه، خدای دنیا هم شته الله دې وګټه، د الله فرشتې دې وګټلې، د الله محبت او مینه دې وګټله، دنیا به هم درکوي اخر کې به هم درکوي، ژوند به د خوشحالو د سکون به په ټیپرو به هم خوشحاله
او کدی ازمایش کې ناکام شوي سارو ماسوتن به بیا د ټینشن ګولې بخوري پله په ګولې به ودکېږي او ماسوتن من پله په ګولې په پاسې او جی طبیعت خراب دی او جی دا چل دی او جی هغه چل دی نه به تاله خوب در دی نه به ډاکټر له خوب ور دی نه به انجینیر له نه به مولا له ور دی الله ویلا بنو تاسو زه ګورم نو نن سبا لوی آزمایش زما استادونو ګورې موبایل دی موبایل دا ټچ موبایل دا لوی آزمایش ګورې الله پاک ته سکے او د سترګو ګناه لعن الله الناظر والمنظور الیه چې کم منظور الیه چې کم انسان په بد نظر چاته ګوري او یو انسان ځان داسې جوړ کړي یا خپل تصویر په داسې طریقه باندې شیر کړي شایع کړي چې ماته خلق زما د تصویر ته په بد نظر وګوري دواړو باندې د خدای قهر او لعنت نازلې رسول الله مبارک زما خیره بیا قبلېږي یا نه د دواړو جهان مبارک سردار خیره کړي نو دا ګورې لوی ازمایش لوی امتحان مونږ خدای ګورې ته څه کې نت دی او تصویرونه دي او فلمونه دي او ډرامې دي او پر بربند ښځې دي او بربند سړي دي او دروغ دي ټول دروغ خورئ یو له پراپیګنډا او بل له پراپیګنډا یو خوا دروغ خوروه بل خوا دروغ خوره یاره زما سوچ کې نن دا دجالي فتنه ده بس ګمان کوم چې دجال به خپل دجالیت د موبایل په ذریعه دنیا ګډ ته رسي او د دجال بچی بم داغه نه مخکې کوشش کوي چې د دجالي خبرې د دنیا ګډ ته ورسي نن خو قصه ساده ده د کور په کوټه کې کینی او ځان ته موبایل کولو کې او چې سیر غواړي هغه وایي او ناګه د دنیا ته ورسي داسې به نه کوو خدای پاک سره هر قسم عذاب شته الله پاک سره د نیوکې هر څه شته الله دې مساعدي حضرت یوسف علیه السلام ته خبره پیښه نه شوه څونه ازمایش و یو کور کې غلام د غلامۍ زندگی تیری او زلیخی ورسره څه چل وکړو یو دروازه نه په دروازو دننه ورته ځان خشته کېناو چړو ماشیو میږي مانه خبر نشي او په مینه و په عاشقه وا یو دروازه بند کو بل چا بیا نه ځان سره کړی او یوسف یې دردن نه کړ غلام دل تراش او چې څنګه راغی یوسف علیه السلام نو مطالبه تیرے ګناه لیکن الله پاک د یوسف علیه السلام مدد ازمایشو هغه وته دومره ځان ډولې کړې دي تاسو نه دی کوي یوسف دستر کې ډېر خولي نه دي وټولو نه مخکې بدا پټيږي یوسف دا مخ ډېر خشته نه دي چې پړ بشي دا وجود ډېر خشته خوبصورت نه دي وي خوري بشي دا مخ پوز لاسونه کوشش وکاو چې دا دم چوپ کم چې ما ترا مایل شي وته نور معلومه پکور کې ده نغه دا جال کې معنی شي ګرو ما وجود کې د یعقوب علیه السلام او د اسحاق علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام بینه چکرې لګای نغه وجود نه دی دغه یعقوب علیه السلام او د اسحاق علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام بینه روانه چکرې لګای دا ته ګرول شي یعنی ها انسان خواهش په کوم طرف ته دی نه اوس ته خپه ترجه دروازه وغلقت الابواب قرآن شریف کې الله فرمای دروازه او ابواب جمع د دروازه الله جنت کړی دی ورته او د دې غریب دغه واسطه چې دروازه ته روان شو مته پته راځنده ده او پروردگار زمام دغه واسطه ازمایش کې خدای کامیابی کنه الله وتعالى دروازه کوله ته کوشش وکړه چې په دې امتحان کې الله راضي کې کوشش وکړه چې شیطان مرضی کوا دروازه به ته خدای کولاوي دروازه کولاو شي خدای له ذلیخې نه بچ کړه جیل ته پکې لاړ جیل کې مؤخر کفلا بسف السجن بضع سنین جیل تم لاړ لیکن الله سمره مدد وکړي چې آزمایش او امتحان کې کامیاب شو د هغه مصر خار بادشاہ ته خدای پاک جوړ هغه ذلیخې بیا خپل تناستل هغه وزیران ورته خپل تناستي د ټول مصر بادشاہ اول نمبر وزیر زراعت اجعلني على خزائن الارض وزیر زراعت د زمکو خزانه وزیر زراعت ته جوړ شو او دا غي نه پس د مصر بادشاہ شو ولی ازمایش امتحان پر راغی کې کامیاب شو ازمایش امتحان کې د الله ومنل ازمایش امتحان کې رب ذوالجلال خوشاله کړ
مصر وزیر شو، بادشاہ بخبل په مینت راوغوښتو، درخواستونه نه دي کړي، کوټونو ته نه دی ولاړ، سفارشونه نه دي کړي، د خلکو دروازې نه دي بولې چې ماله وټ راکې، زه به ممبر جوړېږم بیا به وزیر جوړېږم، دا کار یې نه دی کړی. خپله ورته بادشاه وایي وایي زه تاسو وزیر جوړوم، تا نه وزارت جوړوم. کوم وزارت دی خوښ دی؟ دی ورته وایي چې اجعلني علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. که وزارت راکې دا زراعت والا راکې، څوک وزیر خزانه یادوي فینانس، او څوک وزیر زراعت یادوي دا راله راکړه. انی حفیظ، ما کې کرپشن نشته، کرپټ نه ما، زه بدله ښه حفاظت بدله وکړم، د بیت المال د دې غلې او د دانو به ښه حفاظت تله وکړم. او که فینانس منسټر اخلي نو زه به د خزانې درته ښه زبردست حفاظت بدله وکړم. او علیم پوه یم په دې څیز مې تجربه هم شته، دا کار هم کولی شي، دا کولی شي. دا زمونږ دا نن سبا انی حفیظ، دا ډېر څوکیداران دي، ډېر نیکان پاکباز دي، خزانې محفوظ ساتلې دي، ټول پیشوګان او کټوی ورته د غوښې پرته ده او ښې لوټلې ده، او د جیلونو کې پراته دي. انی حفیظ علیم، ډېره ښه ده، وزیر مې کړې، او وزارت نه پس بادشاه شو، او هغه رونه هم ورته راغلل، هغه پلار هم ورته راغی، مصر کې آباد شو، او ټول بني اسرائیل غوندې لوی قوم ته خدای پاک جوړ کړ. یعقوب علیہ السلام 12 بنی اسرائیل ورته ولې وایي؟ اسرائیل د یعقوب علیہ السلام لقب و، دا چې څومره بني اسرائیل د دنیا خواره واره دا ټول د یعقوب علیہ السلام دغه 12 زامنو بچي او د هغې نوسي ازمایش کې کامیاب شي. زمارونو په موږ ورې مختلف ازمایش، ټولو نه خطرناک ازمایش نن موبایل، موبایل چې خطرناک، نیټ، سترګې به دې ړندې شي، بیا به څه کوې؟ او مال دی او دولت دی او بچی دی، نن سبا د بچو او د لوړو د لاسه خلک په ګناهونو کې سر دی. ښځه ده د دنیا دا متاع، انما هذه الدنیا لعب ولهو، دا څیزونه. او دا نبی علیہ السلام فرمایي چې انما اموالکم واولادکم فتنه، دا ازمایش دی صاحب، دا مال او بچی ستا دپاره غټ ازمایش دی. ګوري الله پاک چې ته د مال او د بچو سره سره ما راضي کې او که ما خفه کې، موږ به الله راضي کوو. ایمان به مو دی، عقیده او یقین به مو دی چې الله مو راضي که، جون خدای سره، مال الله سره، دولت الله سره، عزت الله سره، خیرت الله سره، قبر الله سره، جنت الله سره، ځنکدن الله سره. او که خدای مو خفه نه که، عزت، ذلت او مرګ، سختۍ، عذابونه د قبر او د حشر د میدان، دا ټول الله سره. رب العالمین دی په دې ازمایښتونو کې موږ کامیاب یا الله د پریشانونو مو ساتي.